السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یو اهم خبر نه خبرو چې په سوات مدین کې یو ډیره زیاته افسوسناکه پیښه مخې ته راغلي چې یو تن د قرآن بې حرمتي کړې ده، د هغې څپاڼې چې دی هغه یې سېزلې وې چې د هغې وروسته د مدین عوام چې دی هغه مشتعل شوي ول، راپاڅېدلي ول. د دغې تن خلاف پولیسو چې دی دغه ملزم چې دی دا په خپله ولقه کې اخیستی او تاڼې ته یې منتقل کړی، خو چونکې دغه عوام چې دی هغه په تاڼه باندې ورغلي ول، دغه ملزم چې دی دی د پولیسو د ولقې نه آزاد کړی، په خپله باندې چې دی هغه یې وژلی دی او د هغې وروسته یې هغه ته په روډ باندې چې دی وور هم بلته کړی دی او په روډ باندې چې دی هغه یې هم راکاږلی دی. پوره تفصیلات اخلو د مقامي صحافي کاشف خان نه. کاشف خان زموږ سره په لاین باندې دی. کاشف خان پوره تفصیلات را سره شریک کړئ، دغه پیښه څنګه مخې ته راغلي او تر اوسه پورې اوس موجوده صورتحال څنګه دی؟ جی بالکل غفران الله صاحب، دغه یو ناخوشګواره واقعه نن په مدین بازار کې راغلی چې د سیالکوټ سره تعلق لرونکي یو کس چې دی نه قرآن مجید وسیزو، له دغې وروستو د مدین عوام چې دی نه په ګڼ تعداد سره راووتل او دغه بازار هم چې دی نه بند کو. پولیس راغلل، دغه کس چې دی نه په خپل حراست کې واغسته او دغه کس چې دی نه گرفتار کړو، تاڼې ته منتقل کو. عوام چې دی نه ډېر زیات غوسه ولاړو، دغې تاڼې مخې ته چې دی نه خپل احتجاج ریکارډ کوو، په تاڼه باندې چې دی نه حمله وکړه او بیا یې له دغې وروستو په تاڼه باندې چې دی نه هور هم ولګو او دغه عوام دغه مظاهرین په تاڼه په دغې پولیسو باندې دومره زورور شو چې دغه کم ملزم چې و د کم چې د قرآن مجید بې حرمتي کړې، د قرآن مجید یې سېزلی و، نو دغه ملزم چې دی نه د پولیسو نه راوویست بهر ته او په خپل لاسو باندې چې دی نه مړ کو او له دغې وروستو یې ورته د مدین په بازار کې اور هم ولګو. اوس هم چې دی نه د مدین بازار مکمل بند دی، ډېر ناساز صورتحال دی، انتظامیه هم را رسېدلي ده، پولیس هم چې دی نه باري نفري چې دی نه دلته کې را رسېدلي ده او ډېر غټ غوبل چې دی نه اوس هم سټارټ دی. د مدین عوام هم راوتي دي، په انتظامیه هم دلته کې موجود ده او ډېر نازک صورتحال دی دا وخت او کم ملزم چې و نو هغوی دغه مظاهرینو چې دی په خپلو لاسو باندې چې دی نه هغه ووجو او د وجلو نه پسې ورته چې دی نه په مدین بازار کې اور هم واچو. جی